فیزیولوژیکل فنکشن اف گروث هارمون انټیریور پیچوټری ګلینډ چې څومره هارمون دي د گروث هارمون نه علاوه هغه په ګلینډ باندې اکټ کوي او ګلینډ نه چې کوم ګلینډ بیا فردر کوم سیکریشن کې هغه فنکشن هغه دی هغه هارمون فنکشني خو پیچوټری ګلینډ چې گروث هارمون چې سوري دا واحد انټیریور پیچوټری ګلینډ هارمون دی چې دا په ګلینډ باندې اکټ نه کوي ډایرکټ په ټارګټ ټیشو باندې کوي سمپلی انټیریور پیچوټری ګلینډ هارمون چې دا په ګلینډز باندې اکټ کوي ایکسپټ growth hormone which acts on a different target tissue یعنی all tissue of the body تقریبا په دې all tissue of the body باندې اکټ کوي growth hormone promote growth of many body tissue growth hormone چې د body tissue growth promote کوي څنګه په دریو طریقو سره د سیل سایز انکریز کی سیل ډیویژن انکریز کی او سیل ډیفرنشیشن انکریز کی په دې طریقې سره دا سیل گروث کاس کوي ښه اوس موږ دوه ټوینز ریټ واخیستل پای کې یو چې دی هغه ته موږ growth hormone انجکټ کوو کانسټنټلی هره ورځ او بل چې دی ته growth hormone نه انجکټ کوو دی یو ته growth hormone انجکټ کوو دا ریټ چې دی او دی یو ته نه انجکټ کوو نو څه به کېږي چې کوم ته موږ انجکټ کوو کې به growth ډېر زیات ریپیډلی کېږي تاسو دې ځای کې کتی شئ چې تر دې پوینټه پورې تقریبا growth چې دی پروپورشنیټ دی پروپورشنیټ growth مطلب دا دی چې څومره د اډوکو growth کېږي یا عمره به د سافټ ټیشو growth هم کېږي خو یو سرټن ایج نه بعد موږ ته پته راشي د اډوکو growth چې د اډوکې بیا لینتن کېږي نه اډوکو growth سټاپ شي نو دې نه بعد که موږ growth hormone انجکټ کوو که نه نو growth به ډسپروپورشنیټ وي مطلب د سافټ ټیشو growth به کېږي خو د اډوکو growth به نه کېږي نیکسټ موږ سره د growth hormone has several metabolic effect growth hormone چې د دې درې metabolic effect دي اولنې د پروټین سینتھیسس انکریز کوي دویم د فیټ موبایلایزیشن انکریز کوي اډیپوز ټیشو نه فیټ والی او استعمال کی یعنی فیټ سوځي او دریم د ګلوکوز یوټیلایزیشن هم کموي او ګلوکوز چې دا بچت کوي اوس اولنې موږ سره دی چې د پروټین سینتھیسس د څنګه کوي دا بیسیکلی څه کوي چې موږ الریډي په دا کې ویلې په انزایم ریلیټډ ریسپټر کې چې کله ریسپټر پورې دغه ولګي هارمون نو هغه ولګي مختلف انزایم اکټیویټ کړي ټرانسکرپشن انکریز کړي ټرانسکرپشن دی وجه نه موږ سره مسنجر ار ان اے زیات شي ټرانسلیشن زیات شي پروټین زیات جوړ شي نو دې طریقې سره دا پروټین انکریز کړي نو دا بل خبر د پروټین کټابالیزم او د پروټین او د امینو اسید کټابالیزم ډیکریز کړي څنګه چې پروټین امینو اسید چې دا ماتول ته نه پریدي او د دې په ځای منطقي فیټ استعمال کوي په انرژي کې دې وجه نه دې پروټین سپیریر او یعنی پروټین بچت کولو والا ورپسې نیکسټ موږ سره د growth hormone enhances fat utilization for energy growth hormone چې دا په اډیپوز ټیشو باندې کې اکټو کې الته کې هارمون سنسټیو لیپیز اکټیویټ کی هارمون سنسټیو لیپیز ولګي فیټ چې دی هغه ټرای ګلیسرایډ چې دا ګلیسرول او فیټي اسید تامات کی فیټي اسید راشي بلډ ته په بلډ کې فیټي اسید اسیټایل کوي ته کنورټ شي اسیټایل کوي بیا په کریب سایکل یعنی سټریک اسید سایکل کې انرژي لپاره استعمال شي growth hormone چې د فیټ یوټیلایزیشن کې او هارمون پروټین چې دی د جوړي د دې د وجه نه دا موږ لین باډي ماس راکې مطلب چې باډي وزن دی خو پکې تنه فیټس کمی چونکې فیټ موبایلایزیشن د فیټ موبایلایزیشن زیاتی growth hormone نو دې د وجه نه بعض اوقات فیټ ډیر زیات راشي بلډ ته او د بلډ نه لاړ شي لیور ته ډیر زیات لیور ولګي د نه اسیټیک اسید جوړ کی نو دا موږ سره کیټوسیس هم زیات کوي او د زیات موبایلایزیشن د وجه نه موږ سره فیټي لیور ډیزیز هم کاس کیږي growth hormone decrease carbohydrate utilization growth hormone چې دی د کاربوهایډریټ میټابولیزم باندې درې قسمه افیکټ دي نمبر 1 د ګلوکوز اپټیک زیاتې په سکیلیټل مسل په اډیپوز ټیشو کې دویم د ګلوکونیوجینیسس کې یعنی په لیور کې د ګلوکوز سنتھیسس زیاتې او دریم د انسولین سیکریشن زیاتې اوس موږ ته پته دي چې اوس خبره کې سړی شک کې پریوزي چې کله انسولین زیات کله موږ سره انسولین په واړه کې زیات شو هغه لګي د ګلوکوز اپټیک زیات کې په اډیپوز ټیشو او په سکیلیټل مسل کې نو انسولین واپس نارمل ته راکوشي نو دا اوس څنګه کنډیشن دی چې انسولین هم زیات شو ګروث انسولین هم زیات شو موږ سره ګلوکوز هم زیات شو اصل کې د دې وجه په دې کې داسې ډسکس کړل هغه دا ده کنه چې انسولین چې دی په دې کنډیشن کې دا په د خپل اکشن نشي پرفارم کولی د دې اکشن سره خو ګلوکوز اپټیک زیاتې په مسل او په اډیپوز ټیشو کې دا کار انسولین چې دا اوس نشي کولی نو دې د وجه نه چې د موږ سره انسولین هم زیات دی ګلوکوز هم زیات دی او د انسولین چې جوړ شي د څه د وجه جوړ شي دا یو کمپنسیټری میکانیزم مطلب کله چې موږ سره په باډي کې ګلوکوز زیات شي موږ ته پته را نو انسولین به جوړیږي نو ګلوکوز زیات شي نو انسولین جوړ شو خو ګلوکوز انسولین واپس د ګلوکوز کمولې ولې نشي ځکه نشي کمولې چې انسولین خپل کار نشي کولی انسولین خپل کار ولې نشي کولی ځکه چې کله فیټي اسید زیات شي نو انسولین چې دی دا بیا خپل کار نشي کولی او کار یې دی د ګلوکوز اپټیک زیاتې په اډیپوز ټیشو سکیلیټل مسل کې نو کله چې موږ یاد ساتي موږ سره په باډي په بلډ کې فیټ زیاتې نو سکیلیټل مسل او په اډیپوز ټیشو کې د ګلوکوز اپټیک کمیږي
اوس موږ سره فیټي اسید ولې زیات شي په بلډ کې هغه ځکه زیات شي چې د ګروث هارمون یو اکشن دا دی موږ الریډي ویلي چې دا ولګي په اډیپوس ټیشو باندې کې F2 کې هلته هارمون سنسیټیولاپیز اکټیویټ کی هارمون سنسیټیولاپیز څه وکړي هغه ولګي ټرایګلیسیراید چې دی هغه ګلیسرول او فیټي اسید ته کنورټ کړي نو دا فیټي اسید او ټرایګلیسیراید چې دی دا موږ سره بلډ ته راشي یعنې موږ الریډي ویلي چې ګروث هارمون چې دا موبیلایزیشن اف فیټ کوي نو ګروث هارمون ولګي موبیلایزیشن اف فیټ وکړي هغه فیټ چې د هغه انسولین خپل کار ته نه پرېږدي دې وجې نه موږ وایو که نه چې د ګروث هارمون اکشن چې دی دا ډایبیټوجینک دی او ګروث هارمون چې کله ډېر زیات شي که نه نو دا موږ سره ټایپ 2 ډایبیټیز شانته کې کنډیشن کاز کوي ټایپ 2 ډایبیټیز کې سي خو انسولین په باډي کې موجود خپل اکشن نشي کولی سیملرلی لایک دیټ اوس نیکسټ موږ سره دی چې انسولین او دغه چې دی موږ سره ګلوکوز د دواړه موږ د ګروث لپاره پکار دي اوس یو تن دی هغه کې مطلب ګروث هارمون شته خو پنکریاس نشته چې پنکریاس نه انسولین بني نو سټیل ګروث باندې کېږي او که موږ سره ګروث هارمون نه او انسولین نو بیا هم کار نه کوي اوس موږ الریډي سټډي کړه چې ګروث هارمون د وجې انسولین هم زیات شي موږ سره او ګلوکوز هم زیات شي نو خو ګلوکوز چې دا په انسولین باندې کار افیکټ نشي کولی مطلب هغه اپټیک نشي زیاتولی په سکلیټل مسل او ډایپوس ټیشو کې نه د دې بیا مطلب څه شو ولې موږ له کار انسولین هم زیات ګلوکوز هم زیاتي هغې ریزن دا دی که نه چې انسولین چې دی دا د یوازې ګلوکوز اپټیک نه زیاتي دا د امینو اسید اپټیک هم زیاتي نو چې کله د امینو اسید اپټیک په سکلیټل مسل کې زیات کینویشل وشي مسل پروټین سنتھیسس په مسل کې زیات شي مسل هایپرټرافي وشي یعنی د مسل ماس انکریز شي نیکسټ ټاپک موږ سره راځي ګروث هارمون سټیمولیټ کارټیلیج اینډ بون ګروث موږ ته پته ده که نه چې ګروث هارمون چې دی د باډي ټول ټیشو کې ګروث کاز کوي خو دا ټولو نه زیات ګروث په کوم ځای کې کاز کوي په بون او کارټیلیج کې یعنې سکلیټل فریم ورک کې اوس په بون او کارټیلیج کې د ګروث هارمون کوي څه اولنۍ خبره د پروټین ډیپوزیشن زیات کړي پروټین چې زیات کړي نو الټیمیټلی موږ سره د ګروث زیات کړي د بون او کارټیلیج دویمه خبره دا څه کوي چې دا موږ سره کوم کانډروسایټ او اسټیوسایټس چې دي د هغې پروډکشن زیات کړي یعنې هغې میټاسیس زیات کړي هغه زیات جوړ شي نو ګروث زیات کېږي او درېیمه خبره دا کانډروسایټ کنورټ کوي اسټیوسایټ ته یعنې کارټیلیج نه بون جوړي په دې طریقې سره ښه دا خو موږ ډسکس کړو چې ګروث هارمون څنګه ګروث کوي دغه د بون خو دا سوال دی چې د بون ګروث چې دی د څنګه طریقې سره کېږي مطلب د منځ نه کېږي سر نه کېږي څه طریقې سره کېږي نو دې لپاره دوه پرنسپل دي اولنی پرنسپل موږ سره دا دی که نه چې د بون ګروث چې دی دا موږ سره په هایپوفایزل کارټیلیج باندې کېږي اوس هایپوفایزل کارټیلیج څه دی اوس موږ ته پته ده بون چې دی په دې کې دوه پارټي موږ سره یو موږ سره اپیفایسس یو ډایفایسس دی اپیفایسس وایي د بون اینډ ته دا بون اینډ دی موږ سره نو دا موږ سره شو پراکزیمل اپیفایسس دا شو ډسټل اپیفایسس دا شو ډایفایسس اپیفایسس او ډایفایسس په منځ کې چې کوم دا سپیس دی دا سپیس نو دا موږ سره د اپیفایزل کارټیلیج اوس کېږي څه اپیفایزل کارټیلیج چې په دې کې کانډروسایټ سیل زیاتېدل شروع شي داسې یعنې کارټیلیج سیل جوړېږي او هغه کارټیلیج سیل چې دا بیا اسټیوسایټ یعنې بون سیل ته کنورټ کېږي کارټیلیج سیل اول نه جوړ شي او بیا بون ته کنورټ شي بیا کارټیلیج سیل جوړ شي بیا بون ته کنورټ شي بیا کارټیلیج سیل جوړ شي بیا بون ته کنورټ شي چې دې پوینټس پورې راورسېدو نو بس بیا مطلب موږ سره اپیفایزل کارټیلیج ختم شو نو بون ګروث به سټاپ شي دا موږ سره اولنی پرنسپل دی سیکنډ افیکټ موږ سره څه دی سیکنډ افیکټ دا دی چې ګروث هارمون چې دی دا مینلی اسټیوبلاست سټیمولیټ کوي اوس اسټیوبلاست څه کوي اسټیوبلاست چې دی د بون فارمینګ سیل دی د بون جوړوي بل موږ سره د دې په برعکس سیل دی اسټیوکلاست هغه بون ریزارپشن کوي نو چې کله د بون فارمیشن زیات کړي د ریزارپشن کم کړي نو الټیمیټلی موږ سره بون زیاتېږي خو چونکې موږ ته پته ده چې اډولسنس نه بعد بون لینث خو نه انکریز کېږي نو کېږي بس د بون چې کوم تکنس دی هغه موږ سره انکریز کېږي او دا خاص کر موږ ته په ممبرینس بون کې میلاویږي دا فینامینا نو مطلب د اډولسنس نه بعد د بون سایز انکریز کېږي خو څه تکنس اوس نیکسټ موږ سره د ګروث هارمون ایگزرټ مچ آف اټس افیکټ تھرو انټرمیډیټ سبسټانسز کالډ سومیټومیډین ګروث هارمون چې دی که نه دا په خپل افیکټ نه کاز کوي د دې افیکټ چې دی دا مینلی څه د وجې نه موږ سره د سټومیټومیډین د وجې نه سټومیټومیډین ته موږ آی جی ایف هم وایو یعنې انسولین لایک ګروث فیکټر اوس دا چې دی دا موږ ډیټیل سره نن جنرال باندې لیکچر کې ډسکس کړلی هغه والا وګوره د دې لپاره د دې کې به شارټ ډسکس کړو اوس کېږي څه چې کله ګروث هارمون چې دی دا په لیور منتقل کړي په لیور کې دا ولګي سټومیټومیډین جوړ کړي سټومیټومیډین چې دی دا 4 قسمه دي او په دې کې موږ سره سټومیټومیډین سی چې دی یا هغې ته وایي آی جی ایف 1 دا موږ سره ټولو کې زیاته هم دی دا جوړ شي دا بیا مخکې خپل کار وکړي مطلب لیور ولګي آی جی ایف 1 جوړ کړي او آی جی ایف 1 چې دا بیا مخکې
په کارټیلیج وغیره باندې کې یک ټوکی و هغې لینت انکریز کی. اوس که موږ سره یو بیماري ده هغې ته وایي پیګمیز کې څه پیګمي کې موږ سره ګروث هارمون سټومیټومیډین یا سټومیټومیډین سی یا آی جی اف 1 چې دا موږ سره کمی چې دا کمی موږ سره نو پراپر لینتنګ نه کېږي د بون او شارټ سټیچر مطلب کوم چې پیشنټ کوم چې افیکټډ پرسن دي نو پای کې موږ سره هغه موږ سره شارټ سټیچر یعنې چیت او سیملر مسله چې دا موږ سره راځي په لیوي لورین ډوارف کې موږ سره سټومیټومیډین کمی ګروث هارمون پورې. اوس پورې خو موږ دا خبره وکړه چې ګروث هارمون چې د دې مین افیکټ د سټومیټومیډین د وجې نه خو دا خبره کوېسچنیبل ده مطلب په دې کې بعض اوقات سړي شک پیدا شي هغه څنګه چې کله موږ کارټیلیج ته ګروث هارمون انجکټ کړو که نه نو په سټومیټومیډین چې دی یا آی جی اف چې دی دا موږ سره په لیور کې جوړیږي نو پکار ده چې په کارټیلیج کې د ګروث هارمون د انجکشن د وجې نه موږ ته ګروث نه میلاو شي خو چې موږ کله کارټیلیج ته ګروث هارمون انجکټ کړو باقاعده موږ سره ګروث کېږي. نو د دې ریزن څه دی؟ د دې ریزن دا دی که نه چې موږ سره د لیور نه علاوه په نور ټیشو کې موږ سره د آی جی اف فارمیشن کېږي خو ډېر کم کېږي نو هغه کم هم پوره چې مطلب لږ ډېر ګروث موږ سره وکړي. او دویمه خبره چې ګروث هارمون چې دی که نه دا ټوټلي په دا باندې سټومیټومیډین یا آی جی اف 1 باندې ډیپینډنټ نه دی لږ ډېر د په خپله خپل افیکټس ایګزرټ کوي او دغې د وجې موږ سره د کارټیلیج ګروث کېږي. نو د کارټیلیج ګروث موږ سره ولې وشو ځکه چې لږ ډېر سټومیټومیډین هم ریلیز شي یعنې آی جی اف 1 ریلیز شي او لږ ډېر د دې د آی جی اف 1 نه علاوه هم خپل ګروث هارمون خپل لږ ډېر افیکټ ایګزرټ کولی شي. نیکسټ موږ سره دا دی شارټ ډیوریشن اف ایکشن اف ګروث هارمون بټ پرولانګ ایکشن اف سټومیټومیډین سی. ها کله چې ګروث هارمون بلډ ته لاړ شي که نه نو دا پلازما پروټین سره لوزلی باونډ شي چې لوزلی باونډ وي نو دا ډېر په اسانه باندې کې د پلازما پروټین نه جدا شي او لاړ شي څه ته کیرر پروټین یا پلازما پروټین نه جدا شي او ټیشو ته لاړ شي خپل ایکشن وکړي ډایرکټ په 20 منټو کې دا ختم شي. په موږ سره چې آی جی اف 1 دی دا موږ سره ډېر ټایم پورې په بلډ کې ولي چې دا موږ سره پلازما پروټین سره ډېر ټایټلی اټیچ شي چې ټایټلی اټیچ شي نو دا په اسانه باندې کې د پلازما پروټین نه جدا کېږي نه چې جدا کېږي نه نو مطلب دا لیټ ټیشو ته رسي او ډېر ټایم پورې د دې افیکټ موجود وي. ریګولیشن اف ګروث هارمون سیکریشن. اوس ګروث هارمون سیکریشن کله کېږي د دې لپاره موږ سره نیمونیک دی شیډ ګیټ هغې نه به دغې نه تاسو هم یادولی شئ. او بله خبره کوم چې مخامخ دی هغه موږ ډسکس کوو کله چې باډۍ کې امینو اسید زیات شي په بلډ کې ګلوکوز کم شي فیټ کم شي ایکسرسایز او ګریلین هارمون دا 5 چې یاد کړه دا هم ډېر شی دی او که نه شډ ګیټ نه هم یاد. شډ ګیټ کې شډ مطلب دی سټارویشن هایپوګلایسیمیا ایکسرسایز ډیپ سلیپ یعنې فرست 2 hour اف ډیپ سلیپ او په ګیټ کې جی مطلب دی ګریلین او ټی مطلب دی ټراما ای مطلب دی ایکسایټمنټ. اوس نیکسټ موږ سره دی چې په ایکیوټ کنډیشن کې هایپوګلایسیمیا چې دا ټولو نه موږ سره پورټنټ سټیمولیټر دی د ګروث هارمون یعنې ګروث هارمون په ایکیوټ کنډیشن کې د هایپوګلایسیمیا د وجې نه زیات ریلیز کېږي او د پروټین د وجې نه ډیکریز ان پروټین کنسنټریشن د وجې نه یا ډیکریز ان پروټین د وجې نه کم مطلب ډیکریز ان پروټین چې دی دا په ایکیوټ کنډیشن کې دومره غټ سټیمولیټر نه دی د ګروث هارمون لکه څنګه چې موږ سره هایپوګلایسیمیا ده. د دې مطلب دا دی که نه چې هایپوګلایسیمیا چې دا مطلب څنګه ګلوکوز لیول کم شي یو دم موږ سره ګروث هارمون ریلیز شي بیا که لږ ونده کې کم شي بیا به ګروث هارمون ریلیز شي او پروټین چې دی که پروټین موږ سره په باډۍ کې کم شي که نه نو دا ډایرکټ ګروث هارمون نشي سټیمولیټ کولی مطلب د دې په سټیمولیشن کې لږ ټایم لګي نو دا په کرونیک کنډیشن کې موږ سره اهم فیکټر دی ډپلیشن ان پروټین باډي پروټین خو په ایکیوټ کنډیشن کې موږ سره ټول کې هم هایپوګلایسیمیا دی مطلب د پروټین ډپلیشن کار لیټ دی خو ټیټ دی لیټ به سټیمولیټ کوي خو سم به سټیمولیټ کوي.